بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر 4 الباب الاول تفسیر مصطلح الحدیث میں 82 حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ پہلا باب شروع کر رہے ہیں. الخبر خبر په باره کې تخیص د خبر چشته لشي او دی متعلقم فصل دی اغا تخی وفيه ثلاثه فصول په دې سبق کې موږ سره درې فصلونه دي. الفصل الاول په اول فصل کې شی بیان د تقسیم الخبر بالنسبه لوصوله الینا د خبر ولا تقسیم د تخیش د خبر مونږ تر رسیدل ده کنه دماغه په اعتبار سره سو قسمه بندي د سمو ته خبر رسی پیغمبر علی السلام نه لکم سلسله په ذریعہ سره د کوم اشخاص په ذریعہ سره د افراد په ذریعہ سره دماغه اعتبار سره خبر قسمونه خای. الفصل الثاني دویم فصل کې به حضرت مصنف دا خای تقسیمات خبر الاحاد خبر واحد ولکم تقسیمات تی آغا تخیل چې خبر واحد دی پلانی شي په اعتبار سره څو قسمه ده دی پلانی شي په اعتبار سره دی پلانی شي په اعتبار سره او فيه مبحثان او په دې کې دوا بحثونه دي. بیا الفصل الثالث په دریم فصل کې به تسخی خبر الاحاد المشترک بین المقبول والمردود خبر واحد تخای کنه چې په دې کې مشترک وي چې کوم به مقبول وي او کوم به مردود وي کوم به قبل ولی شي او کوم به رد کولی شي. او فيه مبحثان پاکم دوا مبحث دي. فصل اول کې موږ څه خبره وکړو چې اول د موږ تقسیم به د خبر کو په دې اعتبار سره چې موږ تر رسیدل د خبر سمدت تخی تقسیم الخبر بالنسبه لوصوله الینا یو حدیث یو خبر چې موږ تر رسی دغه په اعتبار سره د څه قسمونه جوړیږي. او فيه مبحثان په دې فصل اول کې به دوه مبحث دي. المبحث الاول اول مبحث کې به مونږ خایو الخبر المتواتر خبر چې قطعی یقیني متواتر مسلسل وي په در په دغه ول افراد په هر تحقیق موجود وي. نمبر 2 کې مونږ خایو المبحث الثاني خبر الاحاد خبر واحد او دغه ول قسمونه وغیرہ خایو. دلته کې لکه تاسو مختصرا وګورئ کنه چې د کومه نقشه د حضرت مصنف سیر کړی د مخطط الخبر وتقسیماته مخطط الخبر وتقسیماته دی غوله تقسیمات تخی. نمبر 1 بیا نمبر 2 ده کنه. نمبر 1 ته وګورئ تقسیم الخبر بالنسبه لوصوله الینا چې خبر مونږ ته رسیدي هغه په نسبت سره د قسمونه ګورئ. اوالی ته دیر کړه د کنه لکیره والی د پکې لاندې متواتر لیکل د نمبر 1 نمبر 2 شل کړي د احاد دی واحد جمع بیا دا متواتر دیر کړه لاندې په دوا قسمه غشي چې ګوره روز. نمبر 1 ور کړه متواتر لفظي نمبر 2 کړه متواتر معنوي چې معنی په اعتبار سره متواتر وي. دا ختم شو کنه اوس مخ تر شه د خبر یا حادثه دا اوس د خای چې دا په خپل بندي بچ شه په دوا قسمه ده. یو تل شي تقسیمه بالنسبه لعدد طرقه چې دی ولکم سندونه دي د تعدد په اعتبار سره تعدد طرق دي تل شي کنه دي په اعتبار سره خبر تقسیم کوي. دویم نمبر شته تقسیمه بالنسبه لقوته وضعفه چې د خبر واخد څومره قوي ده څومره ضعیف ده په اعتبار سره به قسمونه جوړيږي. بیا چې د اول ته موږ راغلو تقسیمه بالنسبه لعدد طرقه دا په خپل بند شته درې قسمه ده. لاندې ګوري غشي ولور کړی دی. اول تل شي مشهور دویم تل شي عزیز دریم تل شي غریب. دا ختم شو دویم تراشه. دویم قسم څه د په احاد کې تقسیمه بالنسبه لقوته وضعفه دا بیا په دوا قسمه دی. یو تل شي مقبول دویم تل شي مردود. بیا د مقبول خو نمبر ته دا بیا په څو قسمه ده وګورئ ولا دا بیا په دوا قسمه ده. یو تل شي تقسیمه بالنسبه لمراتبه مرتبه په اعتبار سره دي تقسیم کول. او د دویم چې بالنسبه للعمل به او عدم العمل به چې عمل به پکېږي او کنه به پکېږي. چې د کوم نمبر 1 مونږ تقسیم کو کنه لمراتب به دا وګورئ یو پکې صحیح ده بل پکې حسن ده. صحیح بیا په قسمه ده یو پکې صحیح لذاته ده بل پکې صحیح لغیره ده. د حسن په دوا قسمه ده حسن لذاته حسن لغیره. به د کوم چې مونږ وکړو کنه بالنسبه للعمل به او عدم العمل به دا تاسو وګورئ دا په دوا قسمه دی. یو تل شي معمول به چې عمل به کېږي بل د غیر معمول به. د معمول به بیا په دوا قسمه دی. یو ته محکم ویل شي کنه بل ته ناسخ ویل شي. د کوم غیر معمول به دا په دوا قسمه دی. یو تل شي مختلف الحديث او بل تل شي المنسوخ.
بیا پاسه لاړ شي دویم قسم هم پر یخ مردود کنه مردود بیا په خپل دوا قسمه ده یو تیل شي بسبب سقط من السند سند کې څه روي وغیره وغورځي او دویم د بسبب طعن فی الراوی چې پر راوی کې طعن قدح لګیدلی چې د کوم بسبب سقط من السند ده کنه دا بیا په دوا قسمه ده یو ته ظاهر یل شي بل ته خفي یل شي ظاهر بیا په څلور قسمه ده چې د کوم سقط ورکی شي ته معلق یل شي بل ته مرسل یل شي بل ته معزل یل شي څلورم نمبر منقطع به د خفي چې کوم ده کنه سبب سقط من السند شي خفي وي کنه یو مرسل خفي ده بل مدلس برشه د دویم قسم ته چې بسبب طعن فی الراوی چې پر راوی کې طعن لګیدل دی خو پر راوی باندې طعن ولګي فی العدالت عدالت کې شر د عادل نه ده بل د فی ضبط چې حافظی او ذهن بل ذهن باندې ولا طعن ولګي شر ذهن وغیره کې مسله ده چې کوم په عدالت کې سړی ته قدح رسیږي کنه هغه په 15 شیانو رسیږي نمبر 1 الکذب دروغ نمبر 2 التهمه بالکذب چې د دروغ تهمت په لګیدلې نمبر 3 الفسق چې فسق وغیره نه صادر شي نمبر 4 البدعه بدعتي طریقه ورکی نمبر 5 الجهاله چې جهالت وغیره ورکی خپل باندې جاهل شینه یا په خپل باندې د کاس مجهول وي یا په شی وغیره باندې نه پوي به چې د کم طعن پروي کې ضبط کې لاګي حفظ کې ذهن کې دا 15 شیانو کې فحش غلط فحش الغلطي واضحه غلطي دي نه کېږي دویم نمبر سوء الحفظ حافظه بدوي نمبر 3 الغفلة چې د حدیث ممیله کې تنه چې شي کې ادنا غفلت شووي نمبر 4 کثرت الاوهام چې په یوشي کې ولا وهم ډیر کیږي نمبر 5 المخالفه للثقات ځان نه غوړه راویانو سره شکل مخالفت کول به تاسو وګورئ چې د کوم مخالفت للثقات ته کنه دا په خپل به 15 قسمه باندې ده یو ته یلی شي کنه المدرج چې د ځان نه پکې چې داخل کې ته مدرج لشي بل وی المقلوب نمبر 2 مقلوب شي کې تبدیلی راولي ماته نغر الفاظو کې نمبر 3 د المزید فی متصل الاسانید نمبر 5 ته نمبر 4 د المضطرب چې متعدد سندونو کې خبر راشي نمبر 5 المصحف مصحف چې کې شي تبدیلی وغیرہ شي یو تقسیم خو مونږ پاسه وکړو کنه تقسیم الخبر بالنسبه لوصوله لینه دا خو ته دویم ترشه تقسیم الخبر بالنسبه الى من اسند الیه چاته چې د حدیث منسوب شوه دا کنه مونږ چې چاته مسند کوو چاته چې مونږ چې د دینه ده دغه په اعتبار سره د حدیث قسمونه وګورئ دی په اعتبار سره یو تل شی الحديث القدسي چې الله طرف ته منسوب وي نمبر 2 الحديث المرفوع پیغمبر علیه السلام ته الحدیث الموقوف صحابي ته الحدیث المقطوع چې منځ کې کټ شوی وي